Assalamu alaikum, dear students. زه انجینیر طاهر جنید او موږ د میتھمیټکس 9th کلاس کورس وایو. دا موږ فورث ویډیو لیکچر ده او اوسه پورې چې کوم دینه مخکې درې ویډیو لیکچر موږ کړي دي یا چې موږ ایکسرسایز 1.1 کور کړی ده او نن به موږ ایکسرسایز 1.2 نه مخکې چې کوم بیسیک کانسپټ دي هغه به وایو. نو ایغه چې ټایپس اف میټریسز راځي نو ټایپس اف میټریسز ډیفرنٹ ټایپس اف میټریسز دي لکه فرست چې کوم د رو میټریکس ده نو رو میټریکس کوم میټریکس ته وایي دا هغه میټریکس ده چې هغه چې صرف یوه رو وي صحیح کالمز چې دي هغه any نمبر کېدای شي د کالمز وال خو رو چې ده هغه به سینګل رو وي یعنی د موږ ډیفینیشن داسې کولی شو چې a matrix consisting of a single row صحیح یعنی دا هغه میټریسز دي چې هغه چې صرف چې شی سینګل رو وي کالم چې دی هغه any نمبر کېدای شي فار ایگزامپل موږ لیکو چې میټریکس A موږ اخلو A equal to A B C etc صحیح نو دې ته موږ چې وایو رو میټریکس وایو دا شای کبل میټریکس موږ ولیکو B equal to 1 2 3 صحیح نو دې ته هم موږ چې وایو رو میټریکس وایو ځکه چې دې چې صرف سینګل رو ده او درې کالم دي کالم نمبر any نمبر آف کالمز کېدای شي صحیح خو رو چې ده هغه به چې شی یوه رو به وي پسې نو داسې میټریکس ته موږ چې وایو رو میټریکس وایو بل ټایپ چې کوم ده د میټریسز وال هغه ده کالم میټریکس لکه څرنګه نام نه ظاهره ده دا هغه میټریسز دي چې هغه صرف سینګل کالم وي صحیح لکه څرنګه رو میټریکس چې سینګل رو وي موږ سره دغه شی کالم میټریکس چې موږ سره شی وي سینګل کالم وي نو موږ ویلی چې a matrix consisting of a single column نو داسې میټریکس ته به موږ چې وایو کالم میټریکس وایو فار ایگزامپل یو میټریکس موږ لیکو A equal to 1 2 5 صحیح B equal to 3 5 7 4 etc نو دا ټول چې شای دي دا کالم میټریسز دي ځکه چې دی چې سینګل کالم ده موږ سره که دې میټریکس چې موږ وګورو نو دا موږ سره 3 کراس 1 میټریکس ده دا موږ سره 4 کراس 1 میټریکس ده د دې آرډر چې کوم ده دا سیکنډ نمبر چې ده دا موږ سره چې شای ظاهروي کالم ظاهروي او فرست نمبر چې ده دا موږ سره رو ظاهروي نو سیکنډ نمبر چې ده دی چې 1 ده یعنی سینګل کالم ده دی چې نو دا شای میټریسز چې کوم دي دې ته موږ چې وایو کالم میټریکس وایو تھرډ ټایپ چې کوم د میټریسز ول هغه ده سکویر میټریکس نو سکویر که موږ وګورو سکویر څه ته وایي سکویر هغه شکل ته وایي یا هغه فګر ته وایي چې هغه چې موږ سره څلور واړه سایډس چې دي هغه چې کوم لینګ ته هغه برابر وي صحیح فار ایگزامپل دا که 1 انچي نو دا به هم 1 انچي دا به هم 1 انچي دا به هم 1 انچي ټیک دغه شی میټریکس خبره که موږ کوو نو دا هغه میټریسز دي چې هغه چې نمبر آف کالم او نمبر آف روز چې دي هغه شی ایکولی یعنی هغه که ظاهري شکل ته موږ وګورو نو هغه سکویر شکل شي نو a matrix
موږ چې دې ډیفینیشن کو هغه به شي a matrix consisting of equal number of rows and column. نو داسې میټرکس ته به موږ څه وایو؟ سکویر میټرکس وایو. فار ایگزامپل موږ یو میټرکس لیکو A equal to 1 2 3 5. نو دا موږ سره څه ده؟ سکویر میټرکس ده. دې چې که موږ وګورو دوه روز دي دی چې او دوه کالم دي او د آرډر چې کوم ده هغه 2 کراس 2 ده. نو داسې میټرکس ته به موږ څه وایو؟ سکویر میټرکس وایو. هغه شی یو بل اگزامپل موږ لیکو B equal to A B C D E F G H I. نو دا ها چې شاید سکویر میټرکس ده او دې چې کوم آرډر ده هغه 3 کراس 3 R 3 by 3 ده. دا شی که یو بل میټرکس موږ ولیکو C equal to 1. نو دا هم موږ سره شاید سکویر میټرکس ده ځکه چې د آرډر موږ سره 1 کراس 1 ده، یوه رو ده پکې او یو کالم ده او دې ته موږ سنګل ایلیمنٹ میټرکس ویلی سو. ټیک ده؟ نو دغه نمونه میټرکس چې دي هغه ته به موږ چې وایو سکویر میټرکس وایو چې هغه چې نمبر آف کالم او نمبر آف روز چې دي هغه ایکولي. بیا فورث ټایپ چې ده هغه ریکټینګولر میټرکسز ده. ریکټینګولر میټرکس دا هغه میټرکسز دي چې هغه چې نمبر آف کالمز چې دي هغه د نمبر آف روز برابر نه وي. صحیح تله؟ یعنی نمبر آف روز چې دي هغه به برابر نه وي د نمبر آف کالم. نو دا شی میټرکسز چې کوم دي دې ته موږ څه وایو؟ rectangular matrix وایو. فار ایگزامپل موږ لیکو A equal to 1 2 3 4 5 6. دې چې که موږ وګورو دوه روز دي موږ سره او درې کالم دي. نو نمبر آف روز چې دي هغه برابر نه دي د نمبر آف کالم. نو دې ته موږ څه وایو؟ ریکټینګولر میټرکس وایو. د آرډر چې کوم ده هغه 2 کراس 3 ده R دې ته موږ ویلی سو 2 by 3. ټیک ده؟ هغه شی که بل میټرکس موږ ولیکو B equal to let's say A B C D E F G H. نو دا هم شاید ریکټینګولر میټرکس ده ځکه چې دې چې دوه روز دي او څلور کالم دي، یعنی 2 کراس 4 R 2 by 4 آرډر میټرکس ته ده. نو دغه نمونه میټرکسز چې دي دې ته موږ څه وایو؟ ریکټینګولر میټرکس وایو. ففت ټایپ چې ده هغه 0 R نل میټرکس. نو 0 R نل میټرکس داسې میټرکس ته موږ وایو چې هغه چې چوره ایلیمنټ دي هغه ټول څه شی 0 وي. ټیک ده؟ یعنی a matrix whose all elements are 0. نو داسې میټرکس ته به موږ څه وایو؟ 0 R نل میټرکس وایو. دا موږ ریپرزینټ کوو په کیپیټل لیټر O باندې او لیټ سپوز 0 0 0 0 دا میټرکس ده دې ته موږ نل میټرکس وایو او د آرډر چې کوم ده هغه 2 کراس 2 ده. هغه شی O equal to 0 0 0 دا هم موږ سره شی ده نل میټرکس ده او د آرډر چې کوم ده هغه 3 کراس 1 ده. هغه شی که بل میټرکس موږ ولیکو O equal to 0 د آرډر چې کوم ده هغه 1 کراس 1 R 1 by 1 ده.
راشئ که بل میټریکس موږ ولیکو او ایکول ټو 0 0 0 دا هم ورسره نل میټریکس ده او د آرډر چې کوم ده هغه 1/3 ده او او ایکول ټو 0 0 0 0 0 0 دا هم ورسره چې ده نل میټریکس ده او د آرډر چې کوم ده هغه 2 × 3 or 2/3 ده. اوس که دې میټریسز ته موږ وګورو دا سکویر میټریکس هم ده او نل میټریکس هم ده، دا کالم میټریکس هم ده او نل میټریکس هم ده، دا سکویر میټریکس یا سنگل ایلیمنٹ میټریکس هم ده او نل هم ده، او دا چې کوم ده دا رو میټریکس هم ده او نل میټریکس هم ده، دا چې کوم ده دا ریکټنګولر میټریکس هم ده او نل میټریکس هم ده. نو ټول هغه میټریسز چې هغه چې ایلیمنټس دي هغه ټول زیرو دي، نو دا شی میټریسز ته موږ چې وایو نل میټریکس وایو. چې کوم ټایپ ته هغه د ډایګنل میټریکس نو ډایګنل میټریسز کوم میټریسز ته وایي؟ a matrix whose all elements are 0 except main diagonal elements. ٹھیک نا، یعنی دا سه میټریسز چې ټول ایلیمنټ زیرو هو سوا د مین ډایګنل، او دلته یو شی زه ورسره ایډ کوم اسکویر میټریکس. دا یاد ساتو چې ډایګنل میټریکس چې دا هغه به همیشه دپاره شی سکویر میټریکس وي. نو اسکویر میټریکس whose all elements are 0 except main diagonal elements، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ diagonal matrix. For example یو matrix موږ لیکو چې A equal to 2 0 0 1، نو دې چې دا چې کوم ده دا موږ سره څه ده مین diagonal ده. ټیک ده، دغه شی بل میټریکس که موږ ولیکو چې B equal to 5 0 0 0 6 0 and 0 0 8، نو دی چې دا موږ سره څه ده مین ډایګنل ده. ټیک ده، نو دې دوه میټریسز چې که تاسو وګورو دواړه سکویر میټریسز دي. دا یو میټریکس چې کوم ده دا 2/2 آرډر میټریکس ده او دا چې کوم ده دا 3/3 آرډر میټریکس ده، او دی چې کوم مین ډایګنل ده. ټیک ده، مین ډایګنل ایلیمنټس چې کوم دي هغه نان زیرو دي او باقي ټول ایلیمنټس چې دي هغه شی دي زیرو دي. په دې چې که تاسو وګورو نو مین ډایګنل ایلیمنټس چې دي هغه شی دي نان زیرو دي او باقي ټول ایلیمنټس چې دي هغه شی دي زیرو دي. نو دا شی میټریکس ته بیا موږ څه وایو؟ دا شی میټریکس ته موږ ډایګنل میټریکس وایو. 7 چې کوم ټایپ ته هغه موږ سره سکیلر میټریکس ده. سکیلر میټریکس، نو سکیلر میټریکس چې دا هر هغه ډایګنل میټریکس چې هغه چې کوم مین ډایګنل وال ایلیمنټ دي هغه سیم وي، یعنی که یو ایلیمنٹ 1 وي نو باقي به هم ټول 1 وي، که یو ایلیمنٹ 2 وي نو باقي به هم ټول 2 وي. نو دا شی میټریسز ته یا دا شی ډایګنل میټریسز ته به موږ چې وایو سکیلر میټریکس. یعنی موږ لیکلی چې ا ډایګنل میټریکس in which all main diagonal elements are same. صحیح ده، ډایګنل میټریکس خو تاسو ته پته ده چې هر هغه میټریکس چې هغه مین ډایګنل ایلیمنټس دي هغه نان زیرو او باقي ټول ایلیمنټ زیرو وي.
لکه یو میټریکس موږ لیکو فار ایگزامپل A equal to 1 سوري دلته زه 2 لیکم 2 0 0 2 دې ته که تاسو وګورو نو دا اصل چې ډایګنل میټریکس ده صحیح تله ځکه چې دې مین ډایګنل باندې شی دي ټول نان زیرو ایلیمنټس دي او باقي ایلیمنټس چې کوم دي هغه زیرو دي دا شی که بل میټریکس موږ وګورو B equal to 3 0 0 0 3 0 0 0 3 نو دا هم ورسره شی ده ډایګنل میټریکس ده خو دې چې یو بل خصوصیت هم ده چې کوم مین ډایګنل ایلیمنټس دي هغه سیم دي یعنی که دلته 2 ده نو دلته هم 2 ده دې چې ټول ایلیمنټس شی دي 3 دي نو بیا دا شی ډایګنل میټریکس چې کوم هغه ته موږ سکیلر میټریکس وایو صحیح تله سکیلر میټریکس دا خو اصل چې ډایګنل میټریکس خو دی چې که موږ مزید وګورو نو یو بل خصوصیت ته دی چې کوم مین ډایګنل ایلیمنټ دي هغه ټول چې شی دي سیم دي نو دا شی ډایګنل میټریکس ته به موږ چې وایو سکیلر میټریکس وایو 8th ټایپ چې کوم ده هغه ده آیډنټیټي میټریکس آیډنټیټي میټریکس ٹھیک تله آیډنټیټي میټریکس اصل چې سکیلر میټریکس ده صحیح تله خو فرق صرف دا ده په شی چې دې شی چې کوم مین ډایګنل ایلیمنټس دي هغه به ټول چې شی 1 به وي فار ایگزامپل موږ لیکو او دا موږ کیپیټل لیټر آی باندې ریپرزینټ کوو ټیک تله فار ایگزامپل موږ لیکو چې آی equal to 1 0 0 1 نو دا شی دې ته که تاسو وګورو دا یو سکیلر میټریکس ده ځکه چې مین ډایګنل ایلیمنټس چې دي هغه سیم دي خو دې ته مزید موږ بیا چې وایو آیډنټیټي میټریکس وایو ځکه چې مین ډایګنل ایلیمنټس چې دي هغه د 1 برابر دي هغه شی که موږ بل میټریکس یو لیکو آی equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 نو دا شی دا هم چې شی د موږ سره سکیلر میټریکس دا خو سکیلر میټریکس نه بعد بیا دا شی ده آیډنټیټي میټریکس ده ځکه چې مین ډایګنل ایلیمنټس ټول شی دي 1 1 دي دا شی که یو بل میټریکس موږ ولیکو چې آی equal to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1 نو دا هم ورسره شی ده آیډنټیټي میټریکس ده اوس دې میټریکس ته موږ چې وایو آرډر 2 آیډنټیټي میټریکس ځکه چې دی آرډر 2 کراس 2 ده دې ته موږ تھرډ آرډر آیډنټیټي میټریکس وایو او دې ته موږ فورث آرډر آیډنټیټي میټریکس وایو اوس موږ راځو ایکسرسایز 1.1 ته او چې کوم کوېسچن نمبر 1 موږ دی چې پریښاوه چې دا چونکې ایکسرسایز 1.2 چې کوم بیسیک کانسیپټ دي ټایپ آف میټریکس هغه سره ریلیټډ ده نو دا به موږ هغه سره اټمپټ کوو اوس که کوېسچن نمبر 1 ته موږ وګورو چې which of the following are square and which are rectangular matrices نو سکویر میټریکس ما تاسو ته ویلي چې هر هغه میټریکس چې هغه نمبر آف روز او کالم چې دي هغه ایکولی نو هغه ته موږ سکویر میټریکس وایو او هر هغه میټریکس چې هغه نمبر آف روز او کالم چې دي هغه ایکول نه وي نو هغه ته موږ څه وایو ریکټینګولر میټریکس وایو نو میټریکس A ته که تاسو وګورو نو دې چې موږ سره څه دي 2 روز دي او 2 کالم دي نو دې میټریکس ته به موږ څه وایو سکویر میټریکس وایو ځکه چې نمبر آف روز او کالم یې ایکول دي د B میټریکس ته که موږ وګورو نو دې چې 2 روز دي او 3 کالم دي نو دا rectangular matrix ده ځکه چې نمبر آف روز او کالم دی ایکول نه دي 2 روز دي او 3 کالم دي بچې سی میټریکس ته که موږ وګورو نو دی چې 3 روز دي او 3 کالم دي نو روز او کالم چې کوم تعداد دغه برابر ده نو دې ته موږ بیا چې وایو سکویر میټریکس وایو دغه شی بی میټریکس ته که موږ وګورو فورث پارټ چې نو سنگل ایلیمنٹ میټریکس ده یعنی یوه رو یو کالم ده پکې نو دې ته هم موږ چې وایو سکویر میټریکس وایو ای میټریکس ته که موږ وګورو نو دې چې یوه رو او 2 کالم دي صحیح تله نو نمبر آف روز او کالم برابر نه دي دې ته موږ چې وایو ریکټینګولر میټریکس وایو او سکس پارټ چې کوم ده میټریکس ای هغه چې موږ سره 2 روز او یو کالم ده
نو دې چې ها نمبر آف روز او کالم برابر نه دي نو دې ته موږ شوی ریکټنګولر میټرکس وایو. ٹھیک لا دې نه بعد باقی ټرانسپوز آف ا میټرکس یو ټاپک ته او چې کوم د سیمیټریک او سکیو سیمیټریک میټریسز چې دي هغه به موږ بیا په بل ویډیو لیکچر کې ایکسپلین کوو او دې نه بعد به انشاءالله ایکسرسایز 1.2 طرف ته ځو. نو دا خو موږ نن وال ویډیو لیکچر انشاءالله 5th ویډیو لیکچر چې به بیا میلاوي شو. ماته اجازت راکړو. ډیره مهرباني. الله حافظ.